پکار خدا د سے خوشحالي او کور تراله پکار خدا د سے یو انسان یو غټه تر لاس کړه الله رب العزت ته شکریا 2 رکعات ادا الله رب العزت ته خپل ټنډه ولګي دی الله رب العزت شکریا ادا کی او الله رب العزت په عبادت کې مزید اضافه والے چې خدای پاک دې فتنو په دور کې دغه نعمت مستحق غزنو او ته دغه نعمت مستحق وګرځول دغه نعمت باندې د سرفراز کړم دغه نعمت د تعالی طرفه ما ته ملاوسو زه د تاسو شکریا ادا کوم لیکن انسان ته خوشحالي ملاوسي انسان د الله رب العزت معصیت شو یو انسان ته خوشحالي راځي یو انسان په کور کې مثلا د واده والا خوشحالي راځي د اولاد د پیدایش خوشحالي راځي د مال د ګټې په خوشحالي راځي د صحت د ملاوېدو خوشحالي راځي نن سبا په معاشره په خپل کلی خپل گاوند کې د هر انسان وګوري خپل کور کې دی وګوري بیا نافرمانی دی الله رب العزت شروع نشي کوم کور کې سي دی الله رب العزت دغه نعمت دی واده وال الله رب العزت یو کور یو ځوان دی واده په نعمت سره سرفرازه کوي څومره دی الله رب العزت نافرمانی کوي بیا څه ورته یې دی الله رب العزت نافرمانی ده یاره دی وړو مور نه منی را سره دی وړو مور دومره تکړه سواله چې دی یو ځوان یو تکړه سړی یو په بار کې ځان خلکو ته شعر معرفي کوي هغه بیا په کور کې د خپلې بیبي مخته ګیدړ جوړ نور مولانا نور محمد رحمه الله دی وزیرستان دیوانه ډیر لوی خطیب تیر سوی ډیر لوی عالم دی یو کتاب لیکلی خطبات وزیرستان په دغه کې یو عجیب واقعه لیکلی سليمان عليه السلام ته یو سړی راغی سماته د مرغانو دغه حیواناتو د غضب راوخی چې زه پیپیزم ما واقعه ختموم بس ختموم سليمان عليه السلام ورته فرمایل چې دا د تا لپاره خیر نه ده ته د غضب د مرغانو د حیواناتو مزد کوه تا کار نسته مرغانو سليمان عليه السلام ته الله رب العزت دی لوی حکومت ورکړ هر مرغی د هر حیوان په سبب باندې پیدا دغه کس سليمان عليه السلام مجبور کو سماته به راکای سليمان عليه السلام ورته فرمایي چې کمی زبد روح او خلق در باندې خبر شو خلکو ته دی ویل چې د حیواناتو په سبب پیزم په غورز به مرګ در باندې راځي سړی وعده ور سره وکړه چاته نه سليمان عليه السلام زبر ورزدک سړی کور ته راځي ذمہدار د سړی یو وې ساتل یو خر سار به دغه غوی یو خر خپل پټی ته بوت والته یو یې په خبر یو ورځې په غوی باندې کار ډیر کړای ډیر ستړی خر په دغه ورځ باندې کور پاتل کله چې غوی په ستومانی کې را روان ده د خر پښتنه ورنه چې آشنا نن خو ډیر ستړی ډیر په تکلیف کې ولی دا غوی ورته فرمایي چې نن ډیر ستړی کړم ټول ورځ خدای را باندې کړل ټول ورځ یو یې را باندې کړل بار را باندې راوړو چې کله چټي سولوي پنده د لرګو را باندې را بار کړ ډیر ستړی دا کس دي د حیواناتو په سبب باندې پیږي او چوپ بحث مباحثه د اخراو دی وای په منځ کې شروع خر ورته یای چې د چلوکا خوراک پرېږده نو دغه کس او دغه بیبي به وای چې دا وای بیمار سوی ده چې خاک پرېږدو نو سبب تر راحت وکړي ستومانی باندې صحیح صورت په سبب لیک ستومانی دلته په کور کې تیر کیا او تا ته راحت ملاوي وای خوراک پرېخو چې کله گئی سوې بیبي ته د سړی فرمای چې خاوند ته وای خو بیمار سوی د بیګره چې خوراک نه ده کړ خدای چې چل وک ټول بار په خر باندې بار کا خر بنن بوز سړی خو خبر ده چې دغه چال جوړ کړی د حیواناتو خر باندې دغه ورځ باندې ډبل هغه بار واچاو کله چې خر مشام را واپس کیږي خر لزان سره سوچ وکوي چې کسبای بیا بار کړم نو اخیری ورځ مې د دومره وزن سو کړای وایته لارې باندې سوچ کې دغه خر دغه سوچ او فکر یو چې وایته به دا خبره کم چې په لار باندې مالک دا خبره کړه کوي تر مخامه جوړ نه سالالوم وایته چې کله خر دا خبره یې وکړه وای خوراک شروع وای چې کله خبره ورته د بحث مباحثه شروع سونه د سړی وخندل بیبي ولې د سړی وخندل سړی چې پښتنه کې څه ولې د وخندل سړی ورته فرمایي بس اسی یو خیالي سوچ مې دماغ او تراغه ځکه مې وخندل نه
ما ته خبره کې چې تر څو دې ما ته دغه خبرې وجه د خندا ذکر کړی نه تر پورې دې نه پرېږدم. سړی ډېر تنګ اخر کې سړی ورته فرمایي سبا به دغه خبره درته وکم نن مې پرېږده معاف. وعده یې د سبا ورسره وکړه چې کله ګهیځ اذان کیږي دا چرګ هسې د وخته اذان کې چرګ د وخته اذان شروع خر ورته یایي شرمېږي نه نن د تا مالک آخري ورځ ده مړ کیږي. نن یې آخري ورځ د سلیمان علیه السلام سره وعده کړې ده که چیرې مې خبره چاته وکړم رم. نن بیبي مطالبه کړې او نن به خپل هغه د خندا وجه ورته ذکر کوي او هغه د ده د مرګ سبب ګرځي. د تا مالک وفات کیږي تا زنګونه په شنه ګیز کې چرګ ورته یایي چې د داسې منحوس سړي مرګ بهتره ده چې دی د یوې ښځې په مخ نسي ورتلی. دی د ما ته وګوري چې لس لس چرګې په ما پسې روانې یوه چرګه کړت پړت نسي کولی. دی د نه ما نه خوند واخلي. کله چې مالک د چرګ او د خره خبره واورېده اذانونه سوي دي نیمای سوي نیمای نه دي سوي مالک ډنډه راخلي او په خپلې بیبي یې باندې کوي. بیبي ویده ده وهي او بیبي چیغه او زارۍ ورته کوي ولې دومره ظلم په ما باندې کوي تا د ما نه مطالبه د دې خبرې ولې وکړه چې تا ولې وخندل. بیبي وعده ورسره وکړه چې بیا به دا خبرې پوښتنه نه کوي. نو محترمو ورونو یو سړي باندې چې خپله بیبي دومره جري سوي چې دی د الله رب العزت معصیت د هغې لپاره ادا کوي د قیامت په ورځ باندې به دغه اهل او عیال بیا سړي ته په شمر باندې نه ورځي. نو محترمو ورونو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي لا طاعة للمخلوق في معصیة الخالق. د الله رب العزت نافرمانی به انسانیت په تابعداري کې نه ادا کوي. د خپل مور او پلار خبره به نه مني چې په کوم احکاماتو کې د الله رب العزت د خبرې نافرمانی راځي نو د مور او پلار خبره الله رب العزت نبی علیه السلام فرمایلي داسې خبره به نه مني. حالانکه د الله رب العزت د عبادت نه وروسته چې الله رب العزت لوی مقام ورکړی ده مور او پلار ته ورکړی. د مور او د پلار د خبرې اهمیت ته ورکړی ده لیکن الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په داسې مقام کې منع فرمایلی ده چې په کومه خبره باندې د الله رب العزت حکم متیږي د الله رب العزت معصیت راځي د الله رب العزت نافرمانی راځي هلته به د مور او د پلار خبره